Let's go. اور یہ فیلڈ کی محنت ہو گئی، صرف انگریزانوں کا کٹ کاپی پیسٹ مت ہوئی. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹاف کے بہاف پہ، سوات کالج آف نرسنگ کے اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ کہ انہوں نے ایک مختصر وقت میں ایک چھوٹی سی پارٹی آپ لوگوں کے لیے ارینج کی ہے. تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس محفل کو حسین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. بحیثیت پرنسپل سوات کالج آف نرسنگ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً اس پروگرام کے حوالے سے. سوات کالج آف نرسنگ پچھلے 2-3 سال سے سوات کے علاقے میں نرسنگ کی تعلیم کو فروغ دینے میں ایک سٹینڈرڈ ادارہ بننے میں ایک کاوشیں ادا کر رہا ہے. اس تھوڑے سے عرصے میں ہم نے بہت سے مائل سٹونز اچیو کیے ہیں، بہت سی اچیومنٹس ہیں ہماری. ان اچیومنٹس میں سب سے زیادہ کردار ہمارے اسٹوڈنٹس کا رہا ہے، ہماری انتظامیہ کا رہا ہے، خصوصاً جو ہمارا فیکلٹی اسٹاف ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ڈائریکٹرس ہیں، ان کی بروقت پلاننگ، ان کی گائیڈنس اور اسٹوڈنٹس کی محنت کی بدولت ہی ہم ان اچیومنٹس تک پہنچ پاتے ہیں. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس تھوڑے سے عرصے میں سوات کالج آف نرسنگ کے اداروں میں ٹاپ اداروں میں شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو پچھلے 1-2 سال میں جتنی بھی اچیومنٹس کی ہے، ویسے تو اچیومنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے علم میں لانے کے لیے اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. چند اچیومنٹس جو ہم اکیڈیمکلی اس کالج میں اپلائی کر رہے ہیں یا اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو اکیڈیمکلی اور ایجوکیشن لحاظ سے بھی آگے لے کے جائے. تو 2021 کے 1 سال میں ہمارے سوات کالج آف نرسنگ کے بہاف پہ انٹرنیشنلی ہم نے 19 ریسرچ پیپرز پبلش کیے ہیں. تو سوات کالج آف نرسنگ میرے خیال میں پاکستان میں پرائیویٹ اداروں میں ایک واحد ادارہ ہے جس کی فیکلٹی میں 2 فیکلٹی ممبر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ان نرسنگ انرولڈ ہے. پاکستانی قوم کے لکشان یو هغه غونډه مسله ده چې موږ هر شي ته د پیسې په نظر چې ښه سبق ته ووایو یا ښه ډګري به واخلو، ښه جاب به میلاو شي او ډېرې روپۍ به وي. او دا زموږ یا قمقلي یا زموږ له دغه دی چې موږ هغه معیار ته نه یو رسېدلي کوم ته چې ترقي یافته قومونه رسېدلي دي چې هغو هر څه ته په یو پروفیشنلیزم باندې ګوري. پیسې یو طرف ته که هغه بیسک نیډ دی وایي، ورسره د هغه فیلډ سره څه کول دي، د هغې سره مخکې د هغې نه څه فایده اخیستل دي، هغه کتل غواړي. یو ډاکټر که ډېر ښه ډاکټر وي، یو ډېر سپیشلیست ډاکټر وي، خو چې د ده سره کوالیفاید نرسنګ سټاف نه وي، نو د ده مثال د هغه مریض وي چې هغه ته فعالیت شوی چې لاس پې کار وي. دی بالو صحیح ډاکټر وي چې د ده سره صحیح کوالیفاید نرس. یو هاسپټل کې ډېر ښه مشینري، ډېر هر څه یې ورسره، خو چې د هغې سره کوالیفاید نرسز نه وي، نو هغه هېڅ نه وي. نو سوات نرسنګ کالج
هغه فورس ډیولپ کړي چې هغه د دې ډاکټر سره د لاس حقوق په ځای کار وکړي د دې هسپتال کې د دې دغه کې د هر څه د لاس حقوق په ځای ډاکټر دی چې یو ښه کوالیفاید نه شي یو هاسپټل ته لاړ شي نو دی د هغې بیکبون وي که دی یو ټیچینګ ادارې ته لاړ شي او هلته دی ښه نرسز پروډیوس کړي نو دی د هغې بیکبون وي دی معاشرې له هغه خلک ورکوي هغه فورس ورکوي چې هغه هېڅوک نشي ورکولی ما لاست ټایم سوات نرسنګ کالج پروګرام کې دا ویلي چې دنیا په یو بله ور روانه وه چا هتیار جوړول چا ټینکونه جوړول چا وی موږ سره دا دي موږ سره دا دي خپل پاور یې په یو جدا طریقه ښودل خو چې کله یو پینډیمک راغی نو هغه هر څه پاتې شو بیا هغه ملکونه کامیاب وو چې د چا سره ښه میډیکل سټاف وو ښه نرسنګ سټاف وو ایون دنیا کې د ټولو نه ټاپ باندې په هیلث کې ایټي وه د هغې سره یې څه نغد وو مونږ خو لا بیا ډېر پرېښودی نو خپل فیلډ او خپل حیثیت وپېژنئ په دې فیلډ کې محنت وکړئ صرف د انګریزانو هغه کټ کاپي پیسټ مه کوئ چې بس هغه مونږ وکړو بس ډګري واخلو او جاب کړو په دې کې محنت وکړئ نوې ریسرچ وکړئ او ځان یو داسې مقام ته ورسوئ چې تاسو نور د ځان سره ملګري کړئ او نور نرسز پروډیوس کړئ او د ملک له د خپل علاقې له ترقي هم ورکوئ ورسره خدمت هم وکړئ کم پوزیشن ته چې زموږ سواد کالج اف نرسنګ رسېدلی دی په دې کې ټول کریډټ زه اجاز صاحب ته او دغه ټیم ته کوم دغه فیکلټي ممبر دي ټول دا کریډټ ورکوم چې کم پوزیشن باندې زموږ سواد کالج اف نرسنګ روان دی الحمدلله زه په فخر سره ویلی شم ما به تاسو ډېر کم وینئ په سواد کالج اف نرسنګ کې کله چې هم زه په کینګ کالج کې ناست یم په ایګل کالج کې ناست یم یا په رفاه کالج کې ناست یم ما ته په دویمه درېیمه باندې تاسو الله ګواه کوم چې ما ته یو کس به خامخا راځي چې زه فلان کالج نه راځم او مایګریشن کوم سواد کالج اف نرسنګ ته په موږ سره چونکې خالي سیټس نشته او دام د فخر خبره ده چې سیټ موږ سره ولې نشته سیټ موږ سره ځکه نشته چې موږ سره په کالج کې په کلاس کې ایم پي نشته ناٹ پروموټډ نشته اټ مینس وی آر 100% پروموټډ نو موږ 100% جوړ شو کړی دی د دې وجې موږ سره ایم پي نشته او سیټ موږ سره اویلیبل نه دی زما طرف نه اجازه صاحب ته فری هینډ دی مخکې هم تاسو ما په تېر پروګرام کې ویلو د اکیډمیک په حوالې سره زه خبرې کول نه غواړم د پروفیشن لپاره د نرسنګ فیلډ لپاره د کالج د پروموشن لپاره د سټوډنټ د فیسیلیټي لپاره چې څه هم ضرورت دي څه هم پکار دي اجازه ته فری هینډ ورکوم د خپل طرف نه هم د خپل پارټنر مسجان صاحب منظور خان طرف نه پورا فری هینډ ورکوم چې څه هم ضرورت دي تاسو سره وزیر خزانه ناست دی زمانه ګڼ تپوس به کوئ د سټوډنټ د فیسیلیټي لپاره او د پروموشن لپاره تاسو فل اجازه دی څه هم کول غواړئ بالکل فری هینډ تاسو سره دی